دا راته وایي ستاسو تعلق ته کوم ځای سره دی اوس په دې روډ راغلی نو څه ګڼئ اول تاسو ته روډ نه و نو زموږ تعلق د برشمنال سره دی او په دې روډ باندې راړو ماشاءالله کارخه تیزۍ سره روان دی او دویمه دا خبره چې اوس هم خلک ګزاره کېږي را خوړ له اوله ډېر ګډوډ و او اوس خو ماشاءالله ښه برابر دی د خوړ نه ډېر برابر دی دا کوم کار چې روان دی د ټیکهدار د کار نه مطمئن یې که نه بالکل ښه ښکلې تیزۍ سره کار روان دی او انشاءالله تعالی چې ډېر ژر به ورسي او انشاءالله نو لاول به تاسو ته ډېر تکلیف وکړو ډېر زیات تکلیف ځکه په دغه خوړ باندې د تګ راتګ لار ونه چې تللی به یو بس ټول ګټانو او کله به یو ګټې نه به تمبولې کله د بل ګټې نه د بر لار خو دومره چې سړي او ګزاره پې وشي اوس پکې هم کار روان دی او کار ښه تیزۍ سره روان دی پې اوس هم لګیا وټې پکې کېږي او انشاءالله چې تارکول مارکول به هم زیاته کېدای شي ضرور شي که خیر انشاءالله تاسو چې لکه مطمئن یې بالکل او مطمئن دي دا راته ووایه چې مخکې تاسو ته روډ نه و اوس ته روډ ودرې نو تاسو څومره خوشحاله یې او که نه په دې باندې بسم الله الرحمن الرحیم حجات صاحب د ټولو نه مخکې ستا شکریا ادا کوم چې ستا د روډ په باره کې زموږ نه تپوس وکړو بالکل دا خو تاسو ته هم پته را د ټولې چې غرضو علاقې ته پته را چې موږ شمدال چې کوم دی دا ډېر زیات غریزه علاقه ده او د روډ باندې موږ ډېر زیات بدو دغه یو خوړ چې کوم دی په دې به ګاډي ځي راځي خو تا ته پته ده چې هغه نه تلو تقریبا متضاد دی هغه نو موږ ډېر زیات خوشحاله یو دې روډ ته یو ټول عوام او ډېر ښه کار وشو دا ځکه چې موږ ډېر زیات موږ ته روډ تکلیف و دغه روډ چې کوم په شکال کې تاسو ته پته و چې خوړ به راغی اوبه به ډېرې شوې بیا به د ګاډو د تلو راتلو تنظام بالکل نه و موږ بې حده مشکور یو ډېر زیات کار شروع دی که نه بالکل کار به شروع دی الحمدلله کار نه مطمئن یې د کار نه بالکل مطمئن یو زه اوس په دې روډ باندې رالم ډیوټۍ له ځمه ډېر زیات ښکلی کار روان دی او انشاءالله تعالی زه خو یم چې ډېر زر به دا خپل تکمیل ته ورسي جی قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده روډ هم شملال ته روان دی په هغې باندې هم ترقیاتي کار ډېر په تیزۍ سره روان دی د هغې نه وروستو چې دی نو دې شملال طرف ته دلته ډېره غټه آبادي ده کوز شملال بر شملال انک کجوره لړۍ وغیره دلته کې به چې څوک بیمار شو نو هغه به په ښکته باندې راته نو هغو ته به ډېر زیات تکلیف و یا داسې ایمرجنسي صورت کې به داسې مریضان چې نو نو هغه به په ښکته باندې راتلو هغو ته به هم ډېرې زیاتې مسلې وي نو دلته کې د بي ایچ او منظوري شوې ده په هغې باندې هم ترقیاتي کار ډېر په تیزۍ سره روان دی نو انشاءالله دا به هم ډېر زر چې دی نو تکمیل ته ورسي او د دې خلکو لپاره به چې دی نو ډېر زیات اساني راشي دلته کې که څوک بیمار شي یا داسې ایمرجنسي صورت شي خدای مکه نو هغه به دلته کېدو په دې ځای باندې حل کوي ستاسو تعلق د کوم ځای سره دی او د روډ باره کې به څه ویل غواړئ تاسو ته روډ راووته او کار پې شروع دی دې باره کې به څه ویل غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم زما تعلق د شمنال کلي سره دی جی او روډ خو ماشاءالله روان دی هسپتال هم جوړ شو ډېر ښه کار روان دی ځکه دې نه مخکې داسې نه و بېخي اړ د چا په یاد کې نه لکه اوس خو ماشاءالله روډ هم راووته او کار پې شروع دی یو 3 څلور میاشتې که مکمل شي او هسپتال به مکمل شي اول به تاسو ته تلو راتلو کې تکلیف ډېر زیات مشکلات وه خوړ به راغی بیا به خلک مریض به په کټ باندې وړه هغه کته به ټاړې پورې اوس خو دا روډ جوړ شوی دی لکه مریض یې ورسئ نو په دې روډ باندې یوسي دې سره ډېره اساني پیدا شوې ده هسپتال باندې هم کار روان دی چې دا جوړ شي نو بیا خو به ډېره ښه اساني شي که نه مطلب داسې لکه کوم واړه کیسونه چې نه به لکه دلته حل کېږي بیا اوس هغې دپاره موږ ډګر ته یو ځای ته بل ځای ته ځو که نه چې دا جوړ شي نو لکه ډېره اساني به دې سره هم پیدا شي او کار پې ماشاءالله شروع دی لکه ډېر زر به وشي انشاءالله که خیر کار نه مطمئن یې ښه او ډېر ښکلی کار شروع دی ماشاءالله
محترمو کتونکو د شملال ګلالي ماشومان را سره موجود دي د هغونه به هم تپوس کوو د دې نه مخکې دوی ته نه روډو نه هسپتالو نه داسې نور فیسیلیټیزو اوس هم چې دی نو دونه تپوسونه کوو چې څه ویل غواړي. ټول ناول خو موږ ستاسو شکریا ادا کوو زموږ لپاره دې ته راغلی کړه خو کو تکلیف خو تېر کړو موږ خو دا خو یو تیاره وه تیارې نه رڼا ته را بهر شو بجلي راغله الحمدلله په دې کال کې شوه او روډ روان دی جی په 2-3 میاشتو کې به که انشاءالله تعالی دې کار مکمل شي مشینان پرې لګیا دي وټې هم جاري دي شروع دي او هسپتال کار هم جاري دی. ستاسو شکریا ادا کوم مننه دا خو تیاره وه تیارې هم را بهر شو هسپتال خو مصریان د ورځ زیاتېږي کار شروع دی کرش مشین هم ولاړ دی او ټول کم دی مصریان راغلي بیګا پکې څه مصریان راغلي کار شروع دی ښه ته هر څه ته موجود دي الحمدلله ښه کار روان دی. خوشحاله یې لکه اوس جی خوشحاله وي بالکل کار نه مطمئن یې بالکل جی. اول روډ نه نو تکلیف په ډېر وکړه اول تکلیف جی دې کې خوړ به راغی بیماري به شوه دې نه به کټ واغه چې بډاړې ته به رسو جي هغه کس موږ نه پات شوی تکلیف جی. الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو او ستاسو د ټیم شکریا ادا کوم چې تاسو رالی او دلته چې کوم دی نو په دې دومره لنډ تنګ وخت کې دلته زموږ د روډ چې کوم دی نو تاسو د کار جایزه واخیسته او دا نورو خلکو هم پکار دي چې وایي مثال په طور راضي او جایزه اخلي خو دې کې مسله دا یې که نه چې کارونه خلک وایي چې په تیزۍ سره نه دي روان خو دې کې اکثر مسلې دی چې تاسو پته نه ده مثال 3 کاله چې کوم دی نو د کیس په وجه باندې روډ بند و دلته چې کوم دی نو خلک بیا څوک لارې نه ورکوي د دې مسایل پکې ډېر زیات راځي که نه او کار خو الحمدلله زموږ دغه روان دی او ښه برابر دی او چې کوم دی نو ټیکدار ته طرف هم څه دغه نشته او هر یو کار چې کوم دی نو زموږ هغه په ترتیب باندې ښه برابر روان دی. د هسپتال کار هم روان دی بره چې کوم دی شمنال بر شمنال روډ هم روان دی خو هغه هم هلته د هغوی د خلکو د مسایل د ایم پی ای یا د پنډ یا د دې خو د خلکو د مسایلو په وجه باندې بند دی هلته مخې ته چې کوم دی نو جرګه مرګه پکې ډېرې وشوې خو دلته خلک دی چې یو ورځ خبره وکړي بیا بل ورځ کسان پسې لاړ شي هغه خبره خپله بدل کړي نو خلک پکې شیطانۍ کوي نو موږ ټول خلکو له دا پکار دي چې شیطانۍ پکې نه کوو او روډ خو داسې شی دی چې دا د پیدې یو کار دی مثال په طور خلکو ته پکې فایده کړي ځکه چې هسپتال روان دی بره چې کوم دی نو بل په عنک ته کم دی هلته خو به تاسو تللي هم یې که نه هلته چې کوم دی نو هم سکول روان دی دغه هسپتال هم روان دی روډ دا هم روان دی پورې په سیرۍ کې هم روان دی په متخان دره کې هم روان دی په علمي بانډه کې هم روان دی پښتنو میره کې هم روان دی نو کارونه خو انشاءالله زما په حساب باندې او بل خلک پکې دا خبره هم کوي نو زه به خپله مثال په طور پر اوس کله په روژه کې چې کوم دی بار مل نه راغلی په کرونا کې پساوي یم او دلته چې کوم دی نو سره خپله مزدوري کوم دلته لګی یم منشیتوب کار کوم ښه برابر دی الحمدلله نور ستاسو د مخې دی تاسو هر څه ویل دو ټیک شو ډېره مننه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې زه سجاد بھائی ستا انتهایی شکریا ادا کوم چې تا د زمونږ د کوز شمنال څومره کارونه دلته شوي دي دا د خپلې کیمرې په سترګه او د خلکو ته واضحه کړه نو د ټول نه مخکې ستا شکریا ادا کوم مهرباني. د هغې نه بعد زمونږ په ویسي کوز شمنال کې یا په دې دره کې چې څومره کارونه روان دي نو یقینا چې دا په تاریخ کې اولنی ځل دغه شانتې وشوه د دې نه مخکې ډېر خلک راغلي دغلته او ډېرو خلکو دغلته ووټونه هم اخیستي دي کامیاب شوي دي خو نه ده شوي دغه شانتې چېرته یو ممبر هم دغه شان څه نه دي کړي بیا خاص کر زموږ د پی کې ای کې ایم پی ای سید پارجان باچا چې هغه او چغرزو بیا تحصیل چغرزي کې او بیا په دې دره کې چې څومره کارونه وکړو که هغه د پرشر پمپو په شکل کې دي زموږ وي چې کوز شمنال د اوبو د لاسه ډېر زیات تکلیف د اوبو پکې هغه پکې وشوې که هغه د پی سی سی لارو په شکل کې دي که هغه د کچر روډونو په شکل کې دي که هغه د مین روډ په شکل کې چې څومره فنډ هغوی له فنډونه ورکړو که هغه د بي ایچ او زموږ د هسپتال چې دی دې شکل کې چې دې له څومره پانګامي بنیادونو هغوی له فنډونه ورکړو کار روان دی سټارټ دی که هغه زما د وي کوز شمنال مضافات انک دی چې په انک کې موږ د واټر سپلای سکیم د 40 لک روپو دغه شوی دی ټینډر او ټیکدار مینی باچا دی صدر حق استاد صاحب او ستاسو غټاړې وره نو هغه د واټر سپلای په انک کې د واټر سپلای سکیم او د انک د ګرانې ډبې د لارې چې هلته باچا دی ولا هغوی له دغه مو کړه او د انک لپاره وسو د 1 کروڑ روپو زما د پی کې کې سیم پی ای سید پارجان باچا پی سی 1 تیار دی انشاءالله ټینډر به کېږي د 1 کروڑ روپو د روډو د کوټوبیسو په سایډ باندې دا زما د ویسي کوز شمنال انک دا لوی پورا آبادي ده دلته ماشاءالله کارونه خو ډېر زیات شوي دي تاسو ډېر زیات چې شمار وکړو
دا کوم روډ چې مین روان دی تاسو سره بټاړې نه د شملال او بره د نور علاقې پورې نو اخونکلې پورې نو د دې باره کې به څه ویل غواړئ خلک خوشحاله دی کار پې څنګه ښه روان دی خلک ته مطمئن دی او که نه بالکل د دې په حواله خو سجاد بھائی کارونه خو دا مین روډ چې دی که نه نو موږ ته د ټولو نه لویه مسله ډېره لویه ایشو د روډ د لاسه وه چې په شکال به شوبو به رالې نو په هغې کې به بیا موږ ته ډېر زیات دی او دا یوازې زه د کوز شملال خبره نه کوم دا روډ چې دی نو دا 10-11 کلي دي په بره باندې د ټولو خلکو ته دا یو لویه علاقه ده نو تکلیف د ټولو خلکو ته الحمدلله نن هغه روډ چې دی نو خو په تیزۍ سره په هغې باندې کار روان دی خو بیا هم زه خپلو کانسرن چې کوم د دې ټیکهدار دی یحیی نو هغه ته هم زه دا ریکویسټ کوم چې یاره ټیک ده دغه به وي تاسو ته هم لږه ګرانه به وي مشکله به وي پکې روژه هم روانه ده خو دغه ته زمونږ د په دې روډ کې دا لږ ځای چې دی دا کمر غونډه کړي نو چې په دې کې لږ کټینګ پکې راله ځکه وکړي چې دغه ځای لږ تنګ دی نو په دغې باندې بیا د ټایم په ټایم د دې خپلو چاله چې دا ټیکه ورکړله د وټو والا د هغوی هم دغه وکړي چې راځي ځکه چې دا د پوره علاقې روډ دی په دې به ورلوډ ګاډي به ځي نو الحمدلله کار خو برابر روان دی فی الحال او انشاءالله زه نور هم امید کوم او باقي زما ویس کوز شملال کې دغه د کجوري دپاره پکې هم د روډ ایکسیویټر لګیا دی کار پې شروع دی د سیری بټاړه سیری چې دا هغې ته روډ ورسېدو انشاءالله اوس زما د ویس کوز شملال سیری نمبر دی په دې پسې د بټاړې سیری نه د ویس کوز شملال سیری ته به دا او سیری ته څه چې بلکې دا به مونږ دغه کوز شملاله پورې به دا رسو انشاءالله تعالی دا کم چې قبله سیټ دا کم روډ دی نو په دغه هم خو په دغه باندې کار شروع دی او زه یو ځل بیا ستاسو د ټولو ډېره مهرباني ډېره شکریه او د خپل امپی ډېره مننه ډېره شکریه جی قدرمنو کتونکو نننۍ خپرونه تاسو وکړه موږ په شملال کې موجود یو د بټاړې نه واخله او شملال ته چې کوم روډ راغلی د هغې سروې هم وکړه د پای کې مختلف خلکو نه تپوسونه پکې وکړو د دې ماشومانو نه پکې هم تپوسونه وکړو دلته کې کوم BHU هسپتال چې جوړېږي په شملال کې د هغې ویزټ هم موږ وکړو تاسو وکتو دلته کې هسپتال هم جوړېږي داسې وه چې مخکې روډ نه و نو دې خلکو ته ډېر زیات تکلیف و ډېر زیات تکلیفونه دې خلکو تېر کړي دي پیاده بتلو کله به چې خوړ راغی اوبه به سیوا شوې نو دا خلک په پیاده ته راته او بله خبره دا ده چې کله به مریض شو د معمولی بیماری دپاره هم به خلک په ښکته ډګر ته یا بټاړې ته راتلو نو هغه هم تکلیف و یا ایمرجنسي صورت کې به مریض چې و نو هغه به چې دو ښکته ویستو ډګر ته یا داسې نور هسپتالونو ته مختلفو نو هغه به د دونه ایکسپایر شوی و نو اوس دا خلک چې د هغو خبرې اترې تاسو واورېدې دلته چې په دې روډ کم کار روان دی په هسپتال کم کار روان دی د هغې نه مطمئن دي خوشحاله دي نو او د حکومت موجوده حکومت هم ډېره زیاته شکریه ادا کوي چې بجلي هم موږ ته راغلې ده او د اوبو هم تکلیف نشته تاسو خبرې اترې د دو واورېدې انشاءالله د بلې خپرونې سره به ستاسو ورور سجاد علي ستاسو سره مخاطب کیږي خپل کوربه سجاد علي له ورکړه اجازت پاکستان زنده باد د لوی الله په امان